بسم الله الرحمن الرحیم. بعض ملګري د بعض ملکونو نه تپوس کوي چې جماعتونو کې د جمع منځونه بند شوي دي او انفرادي منځونو احکامات جاری شوي دي. داسې حالاتو کې څه کول پکاري؟ حالات د الله د طرف نه راځي او الله ته رجوع کول پکاري. الله وی ففروا الی الله، ای زما بندګانو ما طرف ته رجوع کوي. په داسې اوقاتو کې منځ بندول، جمع بندول، اسلامي شعائر بندول دا مسلمانانو له زیبا نه دي، ښه نه دي، بلکې مسلمانانو له زیات تر زیاته مساجدو ته رجوع کول پکار دي. رجوع الی الله، الله ته رجوع کول هغه څیز دی، استغفار کول چې الله رب العزت رحم او کرم په هغې باندې په مسلمانانو باندې راځي. نبی علیه الصلاة والسلام باره کې راځي اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. نبی علیہ السلام ته به چې کله څه کار پوه شو مونځ طرف ته به یې رجوع کړه. قرآن کې الله وایي واستعینوا بالصبر والصلاة، ای مسلمانانو تاسو په صبر سره او په مونځ سره د الله مدد حاصل کړئ. مونځ په جمع سره کول، جماعتونه آبادول دا شعائر دي، فرایض او فرایضو نه هم لویه درجه لري. نو بهرحال عزتمندو او دغه رنګې چې د اسمان نه افتونه نازلیږي، حدیث کې راځي د منځګزارو نه د جماعتونو والا نه هغه لرې کېږي. بهرحال عزتمندو حکومتي احکامات دي، مجبوریانې دي او هغوی به دې باندې ډېر سوچ کړی وي. موږ مسلمانانو له هلته څه پکار دي؟ د جمع مونځ بالکل نه دي پرېغوستل پکار. الله وایي ورکعوا مع الراکعین، تاسو چې کله مونځ کوئ منځګزارو سره مونځ کوئ. نو موږ او تاسو ځان له هم جمع کولی شو چې کم کم اپارټمنټ کې سړی اوسیږي، کمې کپنۍ کې سړی اوسیږي، که کپنۍ کې نشي کولی کومه کمره کې انسان اوسیږي، نو هغه کمره کې درې څلور کسان را جمع کېږي. د جمعې مونځ کم از کم 3 یا 4 کسان یا د دې نه زیات کسان، او عام مونځ کې 2 کسان هم مونځ کولی شي، یو مخکې بل وروستو، یو قدم وروستو. نو د جمعې مونځ نه دې پرېغوستل پکار دی، باندې د الله رحمتونه برکتونه راځي. بهرحال د جمعې مونځ باره کې تاسو اسانۍ سره مونځ کولی شئ. تاسو یو عام قسم د جمعې مونځ پړاولی شئ. یو کس دی اذان وکړي، بل کس دی پاسېږي، یو صورت دی وایي، بیا دی کښېني، بیا دی بل صورت وایي، بس بیا دی بل کس راشي اذان وکړي او 2 رکعاته ساده د جمعې مونځ دی وکړي، عام صورتونه دی پکې وایي، یا یو خطبه کې د الحمد وایي، بل صورت کې د قل هو الله احد انا اعطیناه وایي، دا هم کافي ده. نور هېڅ نه درځي، صرف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین دا ووایې، دا هم خطبه کافي ده تا دپاره. نو بهرحال یېرېدل نه دي پکار، الله ته به رجوع موږ هر حال کې کوو. نو دې طریقو سره په کمرو کې تاسو د جمعې منځونه کولی شئ، ځکه د جمعې منځ دپاره جومات شرط نه دی. نو بهرحال خپلې دیرې آبادې کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو د کورونو نه قبرستان مه جوړوئ، په کورونو کې منځونه کوئ. نو الله رب العزت مدد په مونځ سره راځي. نو بهر ممالکو کې چې څومره کسان دي تکلیفونه یې ورته، نو خپلو کپنینو کې کمرو کې دننه دې طریقې سره د جمعې مونځ کولی شي، او نور فرایض هم دې طریقې سره کولی شي. اسانه طریقه. اوبه میلاویږي نه میلاویږي د هغې خپل مسایل دي، اوبه هر ځای کې تقریبا وي. نو دې طریقې سره د جمعې مونځونه ادا کوي. الله رب العزت دې زموږ نه راضي شي. او الله څنګه راضي کېږي، د عذاب به څنګه ختمیږي، او دا عذاب دی یا نه دی، هسې افوا ده. موږ او تاسو او میډیا نورم دی له چې کوم دی هوا ورکړه، مسلمانان هم پریشانه کړه. دا د غټو غټو خامارانو یو بل سره جنګونه دي، او موږ پکې چې کوم دی منځ کې چټني شو او دل شو. ډېر میډیا نه دي کتل پکار، ډېر ټي وي نه دي کتل پکار، دې سره نورم انسان چې کوم دی پریشانه شي. او څنګه به ختمیږي که وي بالفرض، نو ختمیږي به څنګه؟ دعا سره، ذکر سره، مونځ سره، عبادت سره او رحم سره، مخلوق خدا باندې رحم کول، استغفار سره، توبې سره، صدقې سره، دا د دې کارونه دي. موبایل کتل او دا بیانونه اورېدل دې څیزونو سره دا نه ختمیږي. ګوره د الله عذاب چې راشي، الله په یو ځای کې یو څیز قایم ساتي بل نه ساتي. تاسو ګورئ په یو ملک کې یخنیم ساتي، ګرمیم ساتي، منځ کې پرده نه وي، دیوال نه وي. دغه رنګې الله رب العزت په یو کور کې، په یو هوټل کې، په یو ځای کې، په یو کمره کې یو به بیمار وي بل به بیمار نه وي. نو بهرحال د منځونو دغه طریقه د بار ملکونو نه ډېر ملګري تپوس کوي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زموږ نه راضي شي. آمین یا رب العالمین.